السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، که تاسو سوچي په دنیا چې دوه عناصر روان دي او دا دوه سره پهلو به پهلو روان دي، بالکل چنګ په چنګ دي، او دا یو خو دوره په تیزي او په سپیډ سره روان ده لکه په کوم انداز باندې چې یو سوی په تیزي سره په مقابله چې چلیږي، او دا دوم چې کومه دي دا بالکل د کچوي او د قتلۍ په انداز باندې روان ده. نو د دو منځ مناسبت دا بالکل نه هونه کې برابر ده. او عزتمنو دا کوم چې کچوي په انداز باندې روان ده، د ما سوچ مطابق دا خو بالکل داسې ده لکه اونکا چې اونکا یو مرغه ده چې مشهوره ده چې دا یو مرغه ده خو چا لیدلی نه ده. نو دا کوم کچوي په شان چې روان ده ما سوچ مطابق دا اونکا ده. او له دې نه زیات زه دا وایم چې دا موجوده دور چې سراب ده. سراب پیرانو اوبو ته وایي. عزتمنو پیرانو اوبه چا لیدلې نه دي، خو دا کوم غرمې 12 بجې جیټ هړه ساوند چې سختې ګرمي چې دا کومې لهرې روانې تاسو موږ ته په فاصلې باندې، نو دغه ته وایي پیرانو اوبه. نو دا یو شی چې کومه دي بالکل پیرانو اوبه غوندې معلومیږي. دا دوم شی د سوی په رفتار چې په تیزي سره روان ده. دا دوه سره شیان څه شی دي، په دې موضوع باندې زه نن خبرو کول غواړم. عزتمنو یو د سیاست او دوم د قیادت. سیاست پر رفتار دی سوی روان ده چې چوره په تیزی سپیډ سره سوی پریږي، او دا دوم قیادت دا خو د کچوي په انداز باندې کچوي پر رفتار روان ده. په حقیقت چې خو اونکا ده وایي خلک خوسته نه ده. اولاد پیرانو وبدي چې په نظر باندې راځي، خو چې چوتو ورځي تا ته څه شی په نظر باندې بیا درځي نه لیدلی نسی. نو سیاست چیشته وایي او قیادت چیشته وایي. سیاست عزتمنو موجوده دور چې تقریبا چې چوره روان ده هغه سیاست روان ده. سیاست تعریف عبدالغفار خان او عبدالولي خان چې د عبدالغفار خان زوی و او باچا خان دوه سره د سیاست تعریف دا کړای ده چې د پاکستانی سیاست د پاکستانی وزیر اعظم صدر قیمت 15 लाख روپۍ ده. دا خبر دو 50 لا 60 سال مخکې کړی ده. څرنګه یې قیمت ته یو سیاستدان چې راځي دی به په دوکې باندې راځي، په غلا باندې به راځي، اوټو چې به دی دوکې کوي، غلط اوټونه به فول کوي، د سره به بدماشانو په زور باندې بیاخ کوي، دول ایجنټان چې دي به غلط اوټونه فول کوي. په دې طریقې باندې به د تاماول MNA MPA او سینیټر راځي. بعضې سینیټران چې دي هغه وایي موږ په 25-30 लाख روپۍ باندې چې کومه دي سینیټران جوړ سوي یو، 25-30 लाख نه 25-30 کروڑ. اوس 25-30 کروڑ باندې چې یو سینیټر جوړ سي دا پیسې خو به اخر دی له کوم جنات پوره کوي. نو دغه د موجوده سیاست حالات دي. MNA MPA چې جوړیږي دی به فنډونه راخلي ژدوي به یې، فنډونه به راخلي ژدوي به یې. دو فنډو په بنیاد باندې به دی 2 مېري بیا په پیسو باندې ووټونه کوي، بیا به دی بیا مخته دپاره MNA لا MPA لا له دې نه ورپورته منیسټر جوړیږي. د پاکستان سیاست دغه حال ده. نو خو په خپل کارکون باندې ګوډسته چې د ما پاره شپه روجوه کړې ده، کورسۍ سموي او ټینټونه لګوي، نارې زنده‌باد مرده‌باد لپاره کوي، خپل کور جان هر شی پرېښي دي، ما سره جان مال وخت دی هر شی قربانوي. د به چې کومه دی یو خپل تارګیټ په سترګو باندې پټي هغه پاره به د شپه روجه یوه کړي. نور دی هېڅ پروا نه ساتي، نه په خپل ملک ګوډسته، نه په خپلې صوبې ګوډسته، نه په خپلې ضلعې باندې ګوډسته، نه په خپلو کارکنانو باندې ګوډسته. که بیا یې ګوډه ده بیا په خپل جیب باندې ګوډه ده او په خپل جان او په خپل اولاد باندې ګوډه ده. دغه یې د مقصد ده چې زه یو بزنس وکړم. موجوده سیاست دوم نامه بزنس ده چې په طریقې باندې چې زه زیات نه زیات مال او دولت وګاټم او آینده دپاره زه بیا وټو ته ودرېږم. نوره یما کارکون که مړېږي یا که پاته کېږي، یما چې چوره صوبې چې په ضلعې چې چوره د ما وله حلقه ده دا چې په څه حال باندې که اوبه مندوي که نه مندوي، نوره که غنم ګوڼۍ په 12,000 باندې خوري خیر د پروا نسته دا خوري دی، چینی که په 12,000 باندې ګټو خوري خیر د پروا نسته دا خوري دی. چې په څه حالاتو سره دو تیریږي دی، خو چې زه دا 5 کاله تیر کړم او بیا چې کومه دي دغه پاره زه پیسې جمع کړه، هغه پیسې بیا زه وشاندم او بیا دوباره دپاره پاس. دا د موجوده سیاست او د موجوده سیاستدانانو حال ده. نو دا خو سیاست. عزتمنو دلته یوه خبر کوم، ظاهره باندې خو سیاست او قیادت
تاسو موږ ته قریب المعنی یا زیات نه زیات له دې نه چې یو پاړو ورچیک سي مترادف المعنی ورته معلومیږي خو لیکن نه خدا مترادف المعنی دي او نه قریب المعنی دي د انتهایی لري د خپل منځ سره سیاست او قیادت. سیاست تعریف خو مې تاو چې هغه دې ته وایي او قیادت چې وایي قیادت عزتمنو یو وخت و چې نن 50-60-70 سال مخکې قیادتونه چلیدله یو لیډر به و قائد به و نو هغه به چې کومه دي په خپل قوم ملت مذهب باندې زړه به یې پخواړه شپه روج به یې وکړې وه نه بیا ګرمي ته کتل نه بیا سردي ته کتل نه بیا یخ ته کتل نه بیا لمر ته کتل نه بیا له چا نه څه شی خوړله او دو به چې کومه دي جان سره بیا نینې اخیستې وي او جان سره بیا خوراک اخیستی و ګلیو په ګلیو کور په کور کلي په کلي باندې به شورېدله پیدل سفرې به یې کولې چا ولې څه شی نه خوړل او نه چا ول څه شی څښل عزتمنو هغه و قیادت چې هغه به قوم دپاره لګیا و ملک پاره به لګیا و ملت دپاره به لګیا و او موجوده چې کومه دي دا د سیاست دی چې بقول باچا خان او عبدالولي خان چې یو وزیر اعظم جوړیږي دی به په 15 لک روپۍ باندې جوړیږي دا د یو ټیم خبر ده موجوده دور چې بدایه تقریبا په 50 عربه باندې جوړیږي دی به امینه په قیمت باندې اخلي امینه ته په پیسې ګانې ورکوي چې ته په چپ طریقې باندې تر پاس کېږه بیا بدای چې کومه دی پاس سي میرټ باندې بیا چې کله دا عربان یو وزیر اعظم لا صدر ولګوي او ورسره امینه ام پی ای ولګوي دغه نه به ته کومه توقع ولري چې دی به ولغه خپله کمی پوره کوي که دی به چې کومه دی اما فکر کوي اما غم به یې ورسره نو عزتمنو چیرې تا غم ایتا فکر نشي کولی د سره به خپل جان فکري دی به خپل امینه ام پی ای پر کله شي نه ګرانوي کله به غوړي ورته ګرانوي او کله به د غنمو ریټ ورته چیږوي چې دای هغه خپل کوټه په پوره کې ادواله امینه ام پی ای او صدر وزیر اعظم په خپل باندې او قائد چې دا قائد به همیشه د پاره په خپل قوم او ملت باندې زړه خوري او چې چپ تکلیف ورته رسیږي د کارکنانو ته د ملک ته د ملت ته د تبا هغه ور تکلیف رسیږي لکه نبی اسلام چې څنګه فرمایي چې د مؤمن مسلمان شان بدای چې دا ټول مؤمنان په مثال دی یو جسد دی یو جسد چې کچېرې سر ته تکلیفي ټول بدن ته به تکلیفي کچېرې غاښ ته تکلیفي ټول بدن ته به تکلیفي کلاس لپښې ته تکلیفي ټول بدن ته به تکلیفي نو مخچینی قائدان چې و قیادت په یې کاوه سیاست په یې نه کاوه پالیټیشنز نه و هغه به چې کوم کارکن ته به یې تکلیف و دو ته به تکلیف و او د هر کارکن باندې بیا زړه خواړه او موجوده دور چې د سیاست نو ما مشوره دا ده ما رای ما تجویز دا ده چې که څوک قیادت کوي نو قیادت خو په نن دور چې نه هونه کې برابر ده که سیاست کوي نو سیاست به د ته دوه نقصانونه رسیږي دنیا یې تباه کړله خپله او خپل اخرت یې هم تباه کړه ورسره که دنیا یې چې نه چې جوړه کړله دا له خپل اخرت تباه کړه دا له خپلو زامنو نن ده خبره دا له خپلو وروڼو نن ده خبره چې هغه په څه حالت چې دی چې رنګه ټیم تېروي د شپه هر وخت چې کومه دی وکړې ده خپل سیاسي کس پاره امینې ام پی ای پاره لیډر قائد زه نه ورته وایم او نور خپل کور نه دی مکمل بې خبره ده او نقصان یې دوره وکړه چې نبی اسلام فرمایي ویل دغه نه بل کمکل او بیوقوف کس نسته ده چې د بل دنیا جوړولو دپاره د خپل اخرت خوار کی او تباہی کی نن عزتمنو که تاسو سوچ وکړو موږ څه کوو د خپل امینې ام پی ای او مشر دپاره صدر وزیر اعظم دپاره په مخالف کس باندې مخالفو چې کوم مشر ده هغه باندې هر قسم بهتان لګو هر قسم الزام په لګو هغه که شک اورونه کوي موږ هغه غلطو تلې ته ورچو هغه چې کوم غلط کوي هغه غلط تلې ته ورچو او قسمه قسم الزامونه په لګو او الله پاک چې فرمایي ویل لکل همزه لمزه وی هلاکت ته او تباہی ده بربادی ده هر ایک کس پاره چې دا بهتان لګوي الزامونه لګوي شا په شا چې کومه دی یو بل پسې رغېږي نه د سیاسي کارکنانو او د سیاسي امینې ام پی ایز دغه حال جوړ سولی ده چې یو بل پسې به لګیایي یا بل نه به کپړې باسي بل نه به خطې باسي په بل باندې به الزام او بهتان لګوي دغه الزام په باره کې نبی اسلام فرمایي چې د الزام ګناه هغه بهتان هغه غیبت نه ډېر زیاته ده غیبت خو دې ته وایي چې په ده چې یوه ګناه یو جرم شته ده الزام دې ته وایي چې په ده چې یو جرم یوه ګناه نشته ده او ته بیا په ده باندې ورته تپې وایي دا زنایي ده دا شرابي ده دا پلانکای ده دا پلانکای ده ته ورسره بیا کارکنان هم په هغه انداز باندې لګوي هغه زبان هغه خوله ورسره چلوي نو دا د سیاست نقصان ده او دوم نقصان دا ده چې موجوده دور چې سیاست هم سیاست نه ده پاته سیاست موروثیت پاته ده
میرټ نسته ده، لیاقت قابلیت نسته ده. اول به پلاری بیا به زوی بیا به هغه بعد هغه وال زوی. دا نه چې دا ما ول یو کارکون ده 50-60 سالې ما سره کېږي، سپین ږیری ده، تجربه کار ده، هوښیار ده، نه هغه نه. د وال زوی به سبق روایي له اکسفورډ یونیورسټۍ ده، له بل ځای نه له بل ځای نه، بیا به هغه یې په یو خوله بیا ککړی به یو لیډر جوړېږي. دو لیډر ورته وایي، زه لیډر نه ورته وایم. بیا به هغه یې دو ول لیډري او یو مشر کارکون رهنما به 50-60 سال عمر بیا یي، لا بیا 50-60 سال په دې پارټۍ کې تېره کړي، 70-80 سال عمر به یي، به شاته پسې رواني. دا د موجوده د پاکستان سیاست حال ده. او قیادت ماته په نظر باندې موجوده ټیم چې نه راځي که بیا یي، بیا هغه ماته صرف په دوه پارټیو چې ښکاري. د یوې په پارټۍ چې خو زه فیصله نشم کولی چې آیا یي به شي که نه به یي، او د دومې پارټۍ چې زه وینم چې قیادت پکې روان ده هغه جماعت اسلامي پارټۍ ده. دا خبر زه برملا کوم چې زه نه په جماعت اسلامي چې نه په بلې چې نه په بلې چې، خو چونکې دو چې الیکشن سته دا سلیکشن نسته پکې. اول قاضي حسین احمد و، هغه بعد قاضي حسین احمد ول زوی لا لور نه که. بیا چې کومه دي پسې حافظ نعیم ده اوس موجوده، پروفیسر ابراهیم و، بیا د بل سینیټر و چې ټوپۍ به یې په څنګ باندې پرته وه، مانه اوس نام ورسه. نو دو چې کوم لیډر جوړی، قائد جوړی، د مختلفو صوبو د مختلفو ضلعو ول جوړیږي. دا نه چې یو کس پي بیا به هغه چې کومه دي مضبوط چلیږي. په دوم نمبر چې د پی ټي آی والا پارټۍ ده. پی ټي آی پارټۍ زه نور صفتونه نه کوم، خو دومره قدرې وایم چې په دې چې میرټ ته چې څومره ام پی ایز راغله هغه ډېر غریبو کورنۍ نه راغله. اکثریت په دو چې پیسو جنګول او کرپشن او دوکې دا ډېرې کمې وسلې. اوس مخته به پته لګېږي چې د ول زمن رستر سي چې آیا هغه ته قیادت میلاو کېږي که نه پارټۍ چې کوم اهل کسي هغه کوم په میرټ باندې هغه ته میلاو کېږي. او عزتمنو رای او مشوره یې ما دا ده چې موجوده دور چې له سیاست او له قیادت نه لرې شورو، دنیا مو تباه کېږي او اخرت مو تباه کېږي. پریشر پمپ ته، بورینګ ده، نوکري ده، لس 15 کاله به تراپ وکړي یا قسمته چې تا ته درکوي که نه یې درکوي، که بیا یې نه که در بیا د ټولو مزړه له بد ده. پاته څه پریشر پمپ لا معمولي خبرې دا ته په خپله باندې کښلی سي. بیا ولې زنده‌باد مرده‌باد نارې کوي، ولې خپل دنیا بربادوي، د دنیا جوړوي، خپل اخرت بربادوي چې په مخالفو باندې قسم الزامونه، تهمتونه، غیبتونه او دا خبرې پسې کوي. نو د دې متبادل حاله هغه څه شی ده؟ ادا ده چې ما ذهن چې کوم اصلاحي تحریکونه، اصلاحي تنظیمونه، ټرسټونه روان دي، ټرسټو چې کومه دي شامل سو، چې کوم موجوده ټرسټونه دي، کوم تنظیمونه دي، دې سره شامل سو او دې ول تعاون کو، خدمت خلق کو. چې څومره زیات مو خدمت خلکو کو، خلکو په غم او تکلیف چې مصیبت چې پریشانی چې شریک کېږو. لکه زه د اباخیل لکی مروت سره تعلق ساتم، نو ما په اباخیل لکی مروت چې الحمدلله د ای آر ایم په نام باندې اباخیل اصلاحي تحریک روان ده، تنظیم روان ده او ښه په مضبوطی سره روان ده، ښه په کښلي انداز باندې روان ده. نو زه اول د لکی ضلع ته، هغه بعد صوبې ته او ټول ملک ته دا دعوت ورکوم چې دوی دغه شای اباخیل غونې تنظیمونه جوړ کړي، تحریکونه دې جوړ کړي او د خپل کلي خپل علاقې خدمات دې کوي. که بیا چانه دا نه وي پوره، نو بیا دوی ته دا درخواست کوم چې بیا د تبلیغ چې شمولیت اختیار کړي. تبلیغ لارې و داسې لار ده چې هغه چې بجان خپل لګیا، مال به خپل پچې لګیا، وخت به خپل لګوي او تکلیفونه به تېروي او سپکې هلکې به بازۍ ځای خوري او نظر به دې صرف په آخرت باندې او د مسلمان انسانیت آخرت جوړول. نو په تبلیغ چې د سړی شمولیت وکړي، دا یو کښلی میشن روان ده، تر اوسه پورې په کښلي انداز باندې روان ده. او دا کوم میډیا ول پښتانه چې دي، لا د پنجاب ول دي چې دا اجتماع روانه وه، نو خولې ته مایک ورلیولی ده، وایي دا د چرس پچې چې کېږي. عزتمنو تا کوم داسې صحابه ورکړي دي، تا کوم داسې بزرګان ورسره ولیان ورسره لږلي دي، خو دغه چرسیانه، پوډریانه، نیشیان، غله ډاکوګان ورسره لږي او دا محنت پکې تکلیف ورسره تېروي، غلاګانې لګوي او بیا یې ځان سره لږي، جوړوي یې، دو اخرت جوړوي، دو دنیا جوړوي. پیښ شي باندې خو سوچ وکړه که نه، نو کپړې مه لباسوک، کمۍ چې دي هغه په هر تنظیم چې په هر تحریک چې به داسې په تبلیغ والو چې کمۍ سته، نو دو هغه فایدې ته وګورو چې فایده یې موجوده دور چې څومره زیاته وکړه، دنیا کونې کونې ته الله او د الله رسول نام ورسوه. عزتمنو دغه مې مشوره وه، دا مې رایه وه، جان دپاره دا شی خوښوم او تاسو دپاره دا شی خوښوم. الله دې په دو خبرو باندې ما ته، تاسو ته، ټول عالم ته